बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़हीम केसर खान او تاسو ګوره کرایم کہانی ګرانو کتونکو سمو د وړاندې د سوکنو تانې په حدود کې د بونیر یوي کم عمر جینې سره دو کسانو زیاتې کړو دا جینې د کسانو د کور نه رئیس ته سینګ وا د دې په منځ کې رشتہ سوا د جینې سره زیاتې څه شوی او په د باندې کمی نشي شوی ایکسایز پولیس دا کسان بیا نیولې سینګو دا جینې د کور نه یو میاش میسنګ سینګوا په دې کیس کې اعتماد ته څومره نقصان رسیدلی دی په دې کې اف آی آر څنګه درج شوی دی های کورټ پکې د انکوایري آرډر څه دپاره کړی دی او دا ملزمان چې گرفتار شوي دي د هغې نه پس دی په انویسټیګیشن کې څه ویلي دي دا د عبرت نه ډک رپورټ دی ضرور وګورئ. اشفاق خان وروستو ورځو کې دلته یو اف آی آر درج شوی یو جینۍ ویلي چې یاره زه د بونیر نه څه کسانو روستی وم په لاره کې را سره زیاتې هم کړی و بیا څه پولیس ایکسایز پولیس پکې خلک هم نیولي و دا څه وکړو دا وکړو ایکچولی په 5 جنوري باندې شوی وه د دوه کسانو روانو د بونیر نه کارخانو ته راتلل ورسره یو جینۍ وه ایکسایز وله نیولو ورسره آیس نیولو هغه بیا جیل ته منتقل کړو بونیر سره تعلق هغه بیا الهدمت کې کوم ریهابلیټیشن سنټر دی هلته بیا جمع کړی وه لیټر آن ډورینګ ټرایل دا خبره مخې ته راغله چې کومه د جینۍ دا ویکټم ده هغې سره بدکاري هم شوې ده نو هغې کې بیا کمیټي جوړ شوه او هغې موږ ته بیا راغلل خپل سټیټمنټ یې ریکارډ کړ چمکنو پولیس هغې کې بیا اف آی آر درج کړ د جینۍ دی الګ سره رشته م وه دا څه واده له م تلې وه دې څه وې سټارټ نه چې زه واده له تللی وم څه چلو شو څنګه یې راوسته کارخانو ته څنګه یې په نشیو کې دا دی بونیر کې واده د دې د ترور د زوی د جینۍ او کوم دا یو ملزم دی داود د دې ماموزات دی او دې سره بل ملګرو نصیب زاده دی دواړه ورته ووایي چې تاسو له سودا اخلم پېښور ته ځو د جینۍ ته وې د جینۍ ته وې جینۍ مو سره بیا ناسته ده راغلی ده ټوله شپې تېره کړې ده نیکسټ ډے باندې بیا ایکسایز پولیس ولې نیولې ده جینۍ په کول چې ما سره دې گاډي کې بدپیلي او بدکاري کړې ده او پولیس بیا ولېږله میډیکل دپاره دا ریزلټ اویټډ دی د جینۍ دا بیان ورکړی و که نه چې لکه زه دی راوستم په لارې را باندې سسکلي مو او بیا کارخانو کې دی آیس مایس هم راغشتي دي په واپسۍ کې ایکسایز نیولي و که نه بالکل هغه سیکشن په پولیس دلته هم انکلوډېډ کې کوم اف آی آر زنا نه علاوه کوم چې دې د نشیا ورشي ورکړی شو د هغې بلډ ټیسټ وغیره اب هم کېږي او دې وی چې ما باندې مشروب کې څه خوړلو څکلو را باندې نو بیا زه نشو مکړی شوی نه یم دې کیس کې چې کم ملزمان ایکسایز نیولي تاسو بیا د ایکسایز نه خو بس رابطه به شوي که نه ای څه وی چې دې سره څومره آیس نیول شوي وو ای دا جینۍ پکې ولې نه وه چارج کړې ځکه چې ګاډي کې خو دې سره جینۍ وه هغې ووایي چې دا جینۍ آی وخت کې وه نشي حالت کې وه او آی ته دا لګېده چې دا هم اډکټ ته نو دې دپاره هغې بیا جمع کړې وه الخدمت چې کوم ریهابلیټیشن سنټر دی هلته جمع کړې وه لیټر آن بیا جینۍ چې هوش موش کې راغلی خپل والدین سره رابطه کړې ده کوم چې الخدمت سټاف ته په مدد سره نو دا بیا خپل والدین ته حواله کړې ده هلته بیا دا پته ولګي چې د جینۍ سره دا قسمه مسله راغلې ده جینۍ چې کله د خپل ترور کره واده له تللی وه که نه بیا د هغه وخت نه چې څونه وخت میسنګ وه دا څونه ټایم پکې تېر شو چې کله بیا الخدمت ته راغله بیا دې ځای نه دا دارالمان ته هم تللی وه که نه بیا دې کور والا سره رابطه وشوه څونه وخت په دې کې تېر وو بدې کې دغه میاشت نیمه ټایم پکې تېر و او چې کله اوش کې راغه مور پلار سره بیا رابطه وکړه باقاعده دی کې بونیر کې هم اف آی آر درج شوی دی د چمکني کې هم کړی هسې پولیس خو به ظاهره خبره ده دې د پلار نه خو به دا تپوس کړي که نه چې یو میاشت دا نه وه نو هغې څه کړي وو دغه څه تلاش یې کړی وو سپوز نو رپورټ خو یې انیشیل کړو هلته د میسنګ چې جینۍ ورکه ده او بونیر کې یې کړی اوس چې کم دی کې تاسو دوه ملزمان یاد کړل چې د جینۍ کم دوه ملزمان نامزد کړي دي د هغې خلاف څه کاروی شوې ده هغه یو کس خو الریډي جیل کې و هم د نارکاټکس په هغې کې نو پولیس بیا راویسته پولیس دې سلسله کې انټارګیټ کا بل چې کوم کس دی داود هغه هم ارسټډ دی دواړه کسان دی کې ارسټ شوي دي ای تفتیش کې څه وي چې دونه لکه دې زیاتې څه ولې کړی و د خپل رشته دارې سره یو ټرسټ و یو اعتماد و ځکه چې رشته داران یو
نو هغوی هم دغه بیانوي چې موږ د آیس په انفلوئنس کې و، دوی سره موږ مخکې تعلق و، هغه سټیټمنټ هم ویریفای کوو. ملزمان دغه وایي چې موږ سره مخکې نه دې تعلق و او آیس په نشه کې انفلوئنس کې و، نو موږ ته هم پته نه لګېدلې. او دی سوی چې د جنې خپله سوی چې دغه فرست ټایم یې دی له دا نشه ورکړې وه که نه هغې پهلې هم پې آیس مایس کړي؟ بقول هغې چې دغه فرست ټایم و چې ما باندې دا نشه دي راکړې. د دې جنې عمر څومره دی؟ آلموست 15-16 سال عمر یې. دې څه سبق مبق ویلی؟ نه سبق یې نه ویلی. څنګه چې دا جنې بیان تاسو له درکړی دی چې یاره زه دې ونیوم بیا ریهیبلیټیشن سنټر ته لاړم بیا دارالمان ته لاړم، نو یو میاشت کې د دې رابطه نه کېده څنګه دا یو میاشت کې ټیک نه وه پوره؟ او دا اثر کې وه کوم آیس اثر کې وه، بل موبایل هم نو ډېر په مشکل مو پلار سره رابطه شوې. مور پلار یې څه وایي چې دا مخکې څنګه د هلکان وایي چې دی مخکې هم نشه کوله نو یې پې چېرته پوه شوي؟ نه هغې مور پلار ته پوه شوي نه دي. د دې پلار څه کار کوي؟ پلار یې مزدوري کوي، مزدور کار کسب دی اړ کوي. سره څنګه چې دی جنې بیان ورکړی دی که نه چې زه د رشته دارانو کره واده له تللی وم، زمونږ په معاشره کې دا یو شیز ډېر زیات دی چې داسې په رشته دارانو کې واده وي نو څو ورځې پهله مطلب جنکې او هلکان لاړ شي، ټول خلک ظاهره خبره ده داسې نه وي. نو هسې تاسو نه څومره داسې رپورټس راځي چې دا په ټرسټ کې څونه جنکو سره دوکې کېږي یا داسې زیاتې کېږي؟ دې لحاظ سره رپورټونه کم راځي، خو مو پلار له پکار دی چې خیال ساتي، کم چې خاص کر اډلټ ایج کې بالغ ماشومان وي، بچي وي، جنکې وي، خاص کر دغې خیال ساتي. ځکه د ودونو کې تعلقات جوړ شي نو بیا د اکثر تاسو ته پته ده نتایج یې بیا غلط روځي. دومره کم عمر کې د نشو حوالې سره تاسو مور پلار ته څه ویل غواړئ، څه پیغام ورکول غواړئ؟ مور پلار ته پکار دی چې دوستانه ماحول ورسره وساتي، بچو باندې نظر ساتي، بچو کم کمپني ده بهر چې لوبو له ځي یا سکول ته ځي مدرسې ته ځي، خپل بچو باندې خاص کر ډېر خیال ساتي چې سم مسلې بچو له د اعتماد ورکړي چې ټرسټ یې وي، کومه مسلې چې مور پلار ته په ټایم باندې بیانوي. ما اورېدلي چې عدالت په دې کیس کې داسې څه انکوایري هم جوړه کړې وه چې هغې وایي چې یاره ایکسایز والا دا مطلب دا دی چې دارالمان ته څنګه نه څه لیک پړ کې راوستې وه نه څه داسې څه بل څه، نو دې کې څه انکوایري هم وه؟ دې کې خو هغې انیشیل موږ ته انفارمیشن اخیستې ایکسایز والا نه، ایکسایز والا باقاعده روزنامچه کې رپورټ لیکلی دی چې دا مونږ جمع کړی ریهیبلیټیشن سنټر کې. بل عدالت ته انکوایري خو زموږ ایس ایس پي صاحب او ایس ایس پي انویسټیګیشن صاحب هغې په مشره کې راغلی دی چې کوم کنکلوژن هغې راوباسي نو بیا عدالت ته سبمټ کړي خپل رپورټ. دې انکوایري کې دې څه ګوري چې دې کې د چا څه کم غفلت شوي کم ځای کې نو هغه بالکل کوم چې لوپ هولز دي کم ځای کې غفلت شوي هغون به فکس کوي پای باندې ریسپانسبلټي. ګرانو کتونکو دا کم ډېره دردناکه او شرمناکه واقع چې کوم وه د هغې خو تاسو ټول تفصیل واورېدو چې ملزمان هم گرفتار دي. د مور پلار د پاره هم په دې کې یو ډېر زیات غټ میسج دی چې لکه دومره کم عمره جینۍ ورکه شوه بیا دونه ورځې نه وه، نو ظاهره خبره ده چې هغې اف ای آر درج کړی دی، خو دې ځای کې چې کم د ملزمانو بیان دی چې یاره دا د دې رشته داره وه، نو داسې که موږ وګورو زموږ په دې معاشره کې د پښتنو په معاشره کې څه چې زموږ په ټول ملک کې اکثر داسې کېږي چې د لرې رشته دارانو یا نږدې رشته دارانو ودونه وي نو څو ورځې ورته پیله جنکې او هلکان لاړ شي، هغې باندې هلته ځکه چې خو میلمانه یي هغسې څه چک هم پې نه وي. نو دا واقعات چې کوم مونږ دا یو بیان کو، داسې ډېر واقعات د ډي ایس پي صاحب خبرې هم تاسو واورئ چې داسې ډېر واقعات وي چې هغه بیا شاته وکتې شي نو مطلب سټارټ د دغسې یو ځای نه اخیستې شوي چې یا رشته داران یا په مړي کې ملاقات شوي یا په واده کې ملاقات شوي، نو دغه ځای کې ډېر زیات احتیاط کول پکار دي. داسې نه ده چې څوک به ودونو نه ځي، خو خپلو بچو ته د دغه چې کم عمر تیر کړی دی کم زموږ تجربه ده یا موږ څه لیدلي دي نو دا خپل بچو ته کې مخې ته اخوستل پکار وي او هغې ته ویل پکار وي چې یاره تا باندې موږ ټرسټ کوو دې واده له درېږو، خو هلته دا مسایل پیښېدي چې دې نه به ځان ساتې. دویمه چې کومه د نشو خبره ده نو د نشو خلاف خو پولیس هم کار کوي، نور محکمې چې کم دي هغوی هم کار کوي، خو په دومره کم عمر کې او هغه هم یو جینۍ چې کم ده په نشو کې عادي کېدل دا ډېره زیاته د افسوس او د شرم خبره ده. دې دپاره پکار ده چې پولیس سره
خلک او د علاقې خلک ناظمان کونسلران ممبران څومره چې دي د دې ناسور د خاتمې دپاره پولیس سره کلک ودرېږي او د دې خلاف کمپین کې حصه والي که څوک ښکاره نشي ویلی پولیس د پټ په پټه باندې دا انفارمیشن ورکړي ځکه چې دا ناسور ډېر په تیزۍ سره زموږ په معاشره کې روان دي پیلاویږي او نوجوان نسل چې کم دی هغه ډېر زیات د دې متاثره کیږي. الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي.